عزیزانو دو خبرو در باندې درتا باس کوم په ډېر لږ وخت کې. یو باس په دې درته کوم چې ولی او بزرگ چاته وای. په دې خو به تاسو صفا پوهیږئ. ولی چاته وای او بزرگ چاته وای. او مونږ خلقو ولیان او بزرگان د چا نه جوړ کړي؟ تاسو خیال راغی؟ دا خبره به بے یری او بے خوف ہے. اگر چې دا جلسم سیدانو او پیرانو صاحبانو کړي، که یو چونډای په دوی پکې ولګیم خپکیږي دنه. ځکه چې دین اصل د سیدانو د کور شی. ٹھیک شو؟ او شریعت تیرے گھر کی ہے، شریعت تیرے گھر کی ہے، حکومت تیرے گھر کی ہے. شریعت تیرے گھر کی ہے، حکومت تیرے گھر کی ہے، سخاوت تیرے گھر کی ہے، عدالت تیرے گھر کی ہے. شریعت د سیدانو د کور شی دی. مونږه څوکیداران او د دروازې مخ کې جارو والو والا. پانګو کې هغه ورځ جلسه وا، 2.5 لکه خلک پکې او 10,000 پکې شیاګان ناست. او شیاګان خپه نه شي، نوم موریدلې ده، په دې نه پوهېږئ چې دا شیعه وایي څه بلا ده. دا څه شی دی؟ قادیانې نوم موریدلې ده، په دې نه پوهېږئ چې دا قادیانې وایي څه بلا ده. دیوبندې نوم موریدلې یا دغه صاحب راپاسي علماء دیوبند، استاس والله که په دې 16-15 پوهېږي چې دا دیوبند څه ته وایي. زما په دې خبرو پوهېږي؟ د دیوبند علما په خدای قسم چې ژوندي اولیاء مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه د ځمکې په سر به د اشرف علي عمره ولی پیدا نشي. د هغه یو کرامت درته وایم، د پیرانو روټي خلاص مولیان پیدا کړي. روټي خلاص کنه جی؟ ناغیر پاسی جرونو کرامت دا د رحمتونو ډېرې دا پلانې ما خان کرامت زه درته کرامت خو اول تاسو پیژنئ نه، معجزه پیژنئ نه، بیا معجزه او کرامت کې فرق پیژنئ نه چې معجزه څه ته وایي او کرامت څه ته وایي. راشئ کنه تاسو دا د لوړګي خلق کم از کم دا بازار سره جوخت شي. لوی عالم ستاسو په دې جماعت کې خطیب او امام دی، لوی عالم. خدای بندگانو که بل وخت وزګار نه یې، د شپې خو وزګار یې. دا فرقونه خو ته زده کوي کنه چې معجزه څه ته وایي، پیغمبر څه ته وایي، رسول څه ته وایي، نبی څه ته وایي، کتاب څه ته وایي، قرآن څه ته وایي، بیا قرآن ته قرآن ولې وایي. دا فرق درځي. خو سړی راپاسېده او سپین پټکی صاحب پټېدار دغسې لکه دا راکړه دا اوس پټکی دی، یعنې ده به پې څومره خواري کړې، پټه یې اول جوړه کړې ده، بیا یې ستري کړې ده، بیا داسې غوړ. هلکه دا څه په غم اخته یې چې ته پټه دې جوړه کړې ده چې دغه ښکارمه. ما ته چا وی دا رومال مال خو بس بې تکلیفه شی دی، دغسې یې راتاو که سر نه، که مونځ وخت راغی مسله ده ویې غوړوه، که مخ لاستي وینځل وچې کپې که نه جي. پټکې
دیکھو گورے کرامت درته وایم د دیوبندي علما مولانا اشرف علي لیکلي دي چې یو بزرگ لبل سړی راغی ورته وی چې د قبر حال با څنګه راته معلومیږي چې قبر کې لاندې څه کیږي ا بزرگ ورته ویلې چې بچیا که څو ورځې پس زه مړ شوم نو په قبر کې لاندې په لحد کې ما سره قلم او کاغذ کېده څه سره کېده او 3 ورځې پس بیا راشه نو چې په ما لاندې څه تیر شوي وي آبه مې په کاغذ لیکلي او په 3 ورځ د قبر د پاسه به زما کاغذ پروت کرامت خرق العادت ته وایي د ولینا خلاف عادت یو کار صادرېدل دې ته کرامت وایي بزرگ چې مړ شو دې سړي ور سره قلم او کاغذ په قبر کې کېښود په 3 ورځ چې ورغی نو ورته لیکلي د لاندې نه چې بچیا د قبر معامله ذوقي وه ذوقي معنا سکلو سره تعلق لري سکلو سره که زه اوس تاسو ته ووایم چې خوږ شی څه ته وایي تاسو تپوس وکئ خوږ څه ته وایي زه وایم خوږ شی د ګوړې غوندې شی د چینو غوندې تاسو عمر کې ګوړه او چینی چرته خوړلې نه نو تاسو به وایئ چې ګوړه او چینی څنګه مونږ خو والله که خوږ شی پیژنو نو که زه ټوله ورځ تقریر کوم په خوږ شي نو تاسو به پې پوه شئ او که لږه غوندې ګوړه مې درکړه او درته مې وایي چې خوږ شی دې ته وایي بیا خو به پې پوه شئ هغه لیکلي وو چې بچیا د قبر معامله ذوقي وه ما وسکله او ته را روانې قبر ته ته به موسکې که زه هر څومره بیان درته وکم نو په بیان به ستا په سمج کې را نشي ذوقي معامله وه په قبر کې چې ما سره څه وشو ما وسکله او ته به راشې په سترګو بیا وګوره اوس نصیحت مې درته دا دی چې جناب محمد رسول الله چې د قبر متعلق په حدیث کې څه لیکلي دي په هغې 14 یقین لره والله چې ما سره همغه معامله وشوه چې کومه معامله په حدیث کې ما لیدلې وه زما په خبره پوهېږي دې ته وایي کرامت بعد الموت دا د دیوبندیانو ایمان دی او دیوبندیانو عقیده ده زما په خبره پوهېږي دوی بیا څه روټي خلاص را پیدا کړي هغه روټي خلاص چې هغه ورځې په جمرود کې تقریر کړی دی او وی چې دا دیوبندیان چې دي دا کرامت او بزرګي نه مني دا کافر دي هغه نه تپوس وکئ چې بله ورځ په 400 کې ضیاءالحق راغلی و 15 لکه روپۍ ته تا په کمې خوشحالۍ کې واغست ما په خبره هغه د مردان ماما چې راغلی او په جمرود کې تاسو غوندې قمقل دوکه کول هغه ته وایه چې د نثار خان وزیر په ځای کې ضیاءالحق له چې ته ورغلی وې 15 لکه روپۍ دې په کمې خوشحالۍ کې واغست او بیا دې ضیاءالحق ته ووی چې دا منشیان مونږ پسې مه ګرځوه چې زمونږ جانچ پړتال کوي مونږ ورته منشیان نشو ساتلی په خپله بیا خرچ کوو مطلب یې دا وه چې حساب رانه بیا مه غواړه الغټو من الغټې ولو کانه پیشو سرې دیوبندیان کرامت نه مني او دیوبندیان بزرگان نه مني دا د دیوبندیانو عقیده ده واوره د دیوبندیانو عقیده درته ووایم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چاته چې مونږ او تاسو څه وایو پیرانې پیر صاحب دی لګیاو تقریر کول واضح کول پیران دې ته وایي صاحبزاده ویلې چې
خلق کوئی چې پیران بازار لا څنګه راځي؟ پیران به بازار لا نه راځي؟ والکه نه راځي. یعنی پیر ته وایي چې همیشه به زه به درځم استاده، خپې مې به سپوم را سپوم، ته به نه راځي؟ بازار نه، پیران به شراب خانو ته ننوځي، پیران به د جوارۍ پړونو ته ورننوځي، پیران به د پوډرو بټو ته ورننوځي او ورته به تقریر کوي، خپل غاړه به آزادوي. جناب محمد رسول الله نه دا پیران لوی دي؟ جناب محمد رسول الله با در په در په کافرانو پسې د کافرو په کوڅه کې ګرځېدلو کنا، ګرځېدو به په جنگ بدر کې په خپله ولاړو او د غشو بارانو په په جنگ احد کې د اسلام د پاره خپل غاښونه مات کړي وو کنا. په غزوه خندق کې ګنتی را خسته وا او اعلان شوه چې په مدینه حمله کیږي، نو جناب محمد رسول الله د صحابه سره ګنتی را خسته وا په خپل مورچه کنلې، روټای لوا د درې ورځو نهارو صحابه د لوګي نه په خېټي پورې کانی تړلیو. جناب محمد رسول الله ته نن درې مورز د خېټي پورې کانی تړلیو. ګورا پیغمبر ورته لمنو چتا کړه، نو هغه دوه کانی خېټه پورې تړلیو. صحابه ته وې چې تاسو څه خیال دی چې ګینه پیغمبر روټه خوړلې دا او تاسو وګیئ، تاسو د درې مې ورځې نه هریئ او په خدای قسم زه څو ورځې وشوې چې وګیم، څو ورځې وشو. بازارونو ته به راځي، په دکانونو به ګرځي. تبلیغ والا نن خلق د تبلیغیانو متعلق وای چې دا د امریکای ایجنټان دي، وای داسې تبلیغ والا د امریکای ایجنټان دي، دوی له امریکای نه پیسې راځي. د امریکای نه پیسې خو ماما چې تا ته راځي اچا ټول پاکستان ته پته ده چاله راځي. د امریکای پیسې خو د پاکستان حکومت ته راځي چې په کابلیانو راووريږي نو په مونږ راوسسيږي. تبلیغ واوري زما دې د خدای په ذات قسم وي که په مخ د ځمکه دی وخت کې د 1,40,000 پیغمبرانو میشن کا ادا کوي، هغه صرف تبلیغی جماعت ته او صرف تبلیغی جماعت. ایمان پیدا کوي دین د هغه چا اورا د هغه چا. زنن ستالواړګي تراغلم والله کستا روټای خورم، کده دې صاحبزاده صاحب روټای مې وخوړه دا بیا زما دین بیانول نشو، خېټه پس راغلم. ستا په پیسو به زه موټر کې په تیلو ناراضم، زما خبره پوهیږئ کتا ما ته تیل واچول بیا زما دین نشو یا ما ستا روټای وخوړه. نه، تبلیغ والا روټای خپل خوري، بستر خپل ګرځي، لوخي خپل ګرځي، پزمکه ستا په جماعت کې پراته او وای څه چې رونو جماعت تراشي چې د دین یو څو خبره درته وي، قبل څه وي بل څه ویلي پیمانی وای بیا د دین خبره کروڑونا و ربنا کربنا مسلمانان را جمع کئی. د مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ د خپو د خاورنا قربان شاه. عزیزانو یو سلش پہ تکال عمر د مولانا عبدالمعبودو ابل کال وفات شو. ابل کال زور غلیم د مرگ نه یو 2 سلور میاشتې مخکې
ماته د مولانا الیاس تپوس وکړو ماته وی بچیا پختنه مکوا داغه خبره زما زوی ټیپ کړی دی ما سره وسم کې 60 تا ول بچیا پختنه مکوا مولانا الیاس علم خو پرېګ دا تقوا داوا چې یو طالب په مسواک داسې په پوزواله او په سبق نه پید نو ما خام ورغه دا طالب نه معافي وغوښتا او سبال مال راغی چې تمرا سره لاړ شه چې پاغه طالب جرګه وکړو کله قیامت په ورځ دا د مسواک د گزار ته پوس را نه وشنو څه جواب وکاو ما دا د مولانا الیاس تقوا وا تانا لوارګه تباشو لوارګه ورشه تبلیغ والا چې کم کار په روس کې کړي دي په روس کې عقل بدی او خوځي په کم رنگ چې روسیان مسلمانان کړي کړي دي چا کم رنگ تبلیغ چې په چین کې کړي دي د چین یو وفد راغلیو چین دارالخلافه پیکنگ دی پیکنگ یو عالم پکې ما ته عربي کې وای چې فذهب معي الى السوق انا اشتري المرقات ما سره بازار تلار شه مرقات علما تاسو عربي درځي قربان دش قربان دا قربان مربان مونږ ته وای مونږ په زخره تلاش نه دی وړي قربان دش هغه ورځ یو سړی راته چرته مونږ علاقه کې یو چرسی پیر دی ویل دا ټول برکت د دې پیر دی هغه قرآن سترګې په 400 سری ما ته وی سوچا سید د سترګې سری مال به دې وسه خو 400 باندې سری شي ویل دا ټول د برکت ته چې زه روټه خورم دا ما وی زمونږ د صوبې دا گورنر صاحب چې دی خو دې چا مریدم نه دی او د ټول صوبه سره گورنر لګیدل دی نو د سره د چا برکت په دې اسمه د خدای تقسیم دی که بنده چاله څور کوي بنده ورکول شي چې ما ستا دغه تجیب نیولې نو زه به تعالی څه درکم زه کوارنه که سر دې در پورې که کانی در پورې تړي دي عقل وکړه سوچ وکړه ملک درنه تباه شو عقیده تباه کیږي لګیا د خېټو د خپل مفاد د پاره نن مونږ خلق تاسو غلط استعمالو لګیا ما سور لسکاله طالبګيري کړې ده سور لسکاله اول لسکاله د بنوري صاحب په مدرسه کې استاد پاتې شوی اول لسکاله سچ زما د نظر نه وتی دي ستاسو دوا د الف غوندې راته یاد دي د الف مونږ نه پوي ما دا سور لسکاله طالبګيري اول لسکاله مدرسي دې لپاره کړې ده چې زما آخرت خراب شي زما خبره پوي دي اصلي دین قرآن او حدیث دی چین خلیفہ امام مولانا ما ته وی چې ما سره لار شه بازار ته مرقات د مشکات په پیکینګ کې ما ته نام اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبلیغ چې د درس نه اوسګار شوم نو بیا په تبلیغ کې مشغول شم لزره چینیان مې ویل مسلمانان کړي لزره چینیان نن مونږ نه لزره خپل قوم تباه شو کلم تباه شو علاقم تباه شو نن د پوډرو په بزنس ستا د قوم بچی تباه شو د مولیانو زامنو شکل شروع کړي دي د پیرانو زامنو شکل شروع کړي دي د میاګانو زامنو شکل شروع کړي دي وای په ایمان دا دروغ دي ان شاء الله د پوډرو په دولت خو بلډینګونه او کلاګانې جوړه ستا خبر با دور تنوري او ستا بچی با دا بلډینګونه لیلامای او پوډر به پیاخلی هغه به پسکی بیا ته چې بل چاله کویا کني
ته امریکې مونږ امریکې له لیږو مونږ امریکې له لیږو مونږ برطانیې له لیږو عربو له لیږو مکې له ځي عرب ممالکو له سړی نیولی شي ما ته پته نه ده زه بجلیګر ملا داسې نادان نه یم ما ته د پاکستان د ډبرو هغه رګونه معلوم دي پاکستان حکومت ته مې وی چې تا ته پته نه ده چې ستا پوډر تمام پی ای اے افسران چې دي دې پوډریانو سره ملاو دي او ستا ټول افسران پکې شریک دي او بار ملک ته دي ځکه نه دلته مونږ له راشي پړانګ ځان نه جوړ کې بختربند ګاډی راوړی چې الو بټن ډانه بټ نا ملې شم دا بونډي سونډي مرا پیدا کړی دي صاحب چا سپېګمې نشته د چا چې غوږ بونډې دې بچیا تا پته هم که چې دا وړي څوک په خپل خو امریکې ته تللی شي په خره تللی شي خو ستا جازونه وړي او ستا جازونو کې ستا افسران ور سره میلاو دي ٹھیک ہے خیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تقریر کول او تقریر کې یو سړی را پاسې چې صاحب تا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پیغمبر په یو شپه کې د اسمانونو سیر کړی دی او خدای سره ملاقات شوی دی او دا هغه دا زما عقل نه مني پیرانی پیر صاحب ورته وی چې بچی ستا عقل نه مني قرآن ویلی دی ځه کور ته لاړ ښځې ورته ولې راغلې وی پیرانی پیر صاحب داسې بې عقله خبره وکړه چې زما عقل نه مني په یو شپه کې دا دومره لوی مزل په دې جسم عنصري سره رسول الله څنګه اسمان ته لاړ دا زما عقل نه مني ښځې ورته ښه ده زه علاجي کومه علاجي پېژنې تار چې پې تاوی کوم سرخه زه علاجي کومه دا منګی والا لږې اوبه راوړه منګی اغستی دی سیند ته تللی دی ګرمي وه منګی ایښی دی خیال یې کړی چې اول له ګلام به بیا به اوبه یوسې جامې د منګي د پاسه ایښي دي او چې سیند ته یې ټوپ کړی اوس لامبي سیند والا چې یو غلچ ورکړی دی هغه غاړه یې غورځولی چې هغه غاړه یې غورځولی دی هلته یو دوبي جامې وینځلې دا سړی چې ځان ته ګوري ښځه شوی دی ایسې نشته ښځه ده ادوبي چې کته میمیګان دي بیړه یې غرکشه دا خو ښځه ادوبي زر صادر راوړی دی او پې د پاسه یې اچولی دی او چې ښځه سیند راوغورځوله اوس دی د شرمه دا وایم نه چې زه سړی وم تاسو خیال راغی دوبي غریب هم ښځه نه وه صاحبزاده محمد عمر یې د شپې راوستی دی غوټې پې نکاح تړلی چې نکاح یې تړلی دی مړه 12 کاله پکې تیر شوي دي او هر کال یو یو زوی راوړی کال پس به یې زوی کېدو 12 کاله پس دا بیا سیند له اوبو ته راغلی ښځه وه خیال یې کړی چې لږه ولامبه وشوه چې جامې ویستې دي او سیند ته کوزه شوې ده نورې ښځې م ورسره وې دې له بیا سیند غړچ ورکړی چې بیا یې غړچ ورکړی دی چې د سیند نه هغه غاړه وتی دی څه وخت کې غاړې ته چې ځان ته ګوري سړی دی چې سړی دی چې ګوري هغه منګی هم پروت دی ده چې ایښی او هغه جامې هم د ده پې د پاسه پرتې وي زر هغه جامې اغوستې دي او منګی ډک کړی دی چې دا خوب مې کتو که څه چل کور ته چې راغی ښځه یې لا لګیا ده همغسې علاجي کوي میړه ته وایي چې دومره زر رالې ده ورته ویل کور دې وران شه زما خو په بچو راوړم بیړه غرقه شوه ته وایې چې دومره زر رالې ما خو 12 بچي راوړم ښځې ورته ویل په خدای مې دې قسمي سړیه چې تتلې ما دا پاغونده شروع کړې ولا دا اخلاص هم نه ده چې ته راغلې د منګی ایښی دی جومات له یې منډه کړې ده چې جومات له یې منډه کړې ده شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ولاړ دی او تقریر همغسې د جمعې ورځ ده او همغه ټایم دی او وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
د دلرن आवाज کو چې یا شیخ صدقتا یا شیخ صدقتا اے حضرت په خدای مې دې قسمی چې ترشتیا وې الله د سترګو پر اب کې جناب محمد رسول الله اسمانونو تم بوتلې شي او بیا امراوستېش راوي غوښتو چې ته خوستلې وي وې دي چې نه منم دا اوس چل وې صاحب اوس نو 12 کال دا چل را سره زما عزیزانو علماء دیوبند د دې کرامتم قائل دي زما په خبره پوهیږي علماء دیوبند اولیاء نه مني دیوبند ته تلم ابل کال یو دکاندار نه مې دارو مال اغس هغه ما ته ویل کم ځای راغلی خیر پاکستان نه کینولم چې مې اوس کله ما ته وی چې आपने मौलाना हुसैन अहमद मदनी को देखा था मावरतेल जी देखा नहीं मैंने उनका ब्यात किया मैं उनका मुरीद नस्तरगो की खैराग ले वेजद मौलाना खास खादिम जमाद पे खुदा कसमी कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी पयाउशपा प तकरीरों कोलो पल्लस जाया की लीदले थे पम्मगा वक्त او پمغه ټیم دا د علماء دیوبند عقیده ده ځکه چې په خپل اولیاء او بزرگان دا مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمه الله تعالی وتبارک کاش چې تاسو لیدلې زما د لیدو او زما د سترګو خبره ز هغه سره بزرگم غنم ولیم غنم د خپل خاورې پسترګو کې مچوم چې دې ته ټینګ شي دا ګوتې داسې کوي لک ټول داسې وکړي ټول ګیول کنه چې دې ته ټینګ شي دې ته ټینګې دا ډېر ګران کا ډېر ګران او بیا چې لګا غټه ګوتای وي دا ډېر ګران د افریقې سیټان راغلی غرغشتو مولانا هغه سړیو چې حدیث به لولول او د ورځې به کوم حدیث کې ورته اشتباه شو نو د شپې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په خوب کې وې چې مولانا دا حدیث داسې کوم حدیث کې به چې د ورځې اشتباه شو د افریقې سیټان راغلی هغه زمانہ کې زه بجلیګر کې وم ما خام منځ یو کو ما ترانیزدی شو کہ حضرت اگر کچھ اجازت ہو تم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں مال فرمائیں ویل ہم افریقہ سے آئے ہیں یہاں ایک گاؤں ہے غرغشتی نام اس میں ایک مولانا ہے نصیر الدین ان سے ملنا ہے معلوم ہے آپ کیا کرتے ہیں ویل ہمیں خواب میں کہا گیا ہے کہ جاؤ مولانا سے ملاقات کرو خوب کې راته ویلی شویو چې مولانا سره ملاقات وکړي وې ته برا سره لاړ نشي مال زه به در سره سار لاړ سار موټرو کو لار باندې روانو چې اٹک ته ورسېدو نو ما ورته چې دلته بروټي وخورو هغه خو کله دې بیا بروټي موټي نه ویل یہاں کیا ہوتا ہے مال مچھلی کبان پخی ویل وہاں کیا ہوتا ہے مال وہ تو گاؤں ہے لسی ہوگی یا جوار کی روٹی ما تو وہی کتنا کبان خورے اخرا ہم تو وہاں لسی کھائیں حضرت کے ہاں جوار کی روٹی اور لسی کھائیں مام تو شرما نہ خوڑا لاڑو مولانا سے تچورا سیدو ماسپخین بوس تیار منزو شو ال روٹائے مجی روٹائے خم نہ خوڑا مولانا کور تلاڑو د تنوری درې روټای راوړې او ورسره د شملو جګ راوړ شملې تروي جګ شملو سره روټای وخړ ما ته لو خرستا خو میانو تړ کې د خو دې نه خړ ما ته وي خدا د تچاویلی روټم جو خوړه دعا کېدا د افریقې سیډانو د عزیزانو د وښت اتیشتو کالو خبره ده دا زه چې درته کوم
50,000 روپۍ راوویستې. مولانا ته وی چې دا هدیه ده. مولانا ورته وی چې بچیا داس چل دی چې دا تاسو چې کومه روټۍ وخوړه دا وړم مونږه پرون چانه قرض اغستی او دا شملې زمونږ یو غوا د هغه لنګه ده نو شملې هم د هغې نه کړې وړم مونږ کره نشته نن بېګالم درک نه لګي خو دا پیسې زه نه اخلم. سیټانو ورته ویل چې ولې نه علي اوس 50,000 روپۍ او چې بېګا وړم در کره نو قرض دی اغستی او تالی در کوم په ایمان یې ووایه چې اوار به په ګډېدو نه شي. مولانا وایي چې دا نه ډېر ور پورې ونښته حضرت تحفہ دا هدیہ دا مولانا وی دور کرو اب ہمارے نزدیک سے ہٹاؤ اس کو میرے سامنے سے ہٹاؤ اس پیسے سترگو نہ میں لڑے ما ورتل جی ولی اغي دمره اصرار کوي ما ته ویلي مولای ما جی طالب غوندې خو ویل قرآن کې حضرت علی او بی بی فاطمه چې درې ورځې روزه نیولې وه نظر یې منلی و بیا درې ورځې روزه نیولې وه 3 ورځې ماښام به 3 واړه ورځې به چا اواز وکړو چې 2 کسه غریب یو 3 غریب یو 1 غریب یو دی به چې ماښامې ځان له تیار کړی هغه به هغه له ورکړو خپله بیا نهاره شپه تېره حضرت علی او بی بی فاطمه 3 شپې او 3 ورځې روزې مو نیوې او 3 واړه شپې نهار هم تېره کې خو بل به اواز وکړو چې زه زیات وګیم نو خپله به هغه له ورکړه و به کې ماما ته خو راشه که نه ما ته وایه چې جومات زمونږ جومات کې یو امام و هغه چترالی و نو زه ناست وم ورسره نو د جمعې شپه وه دا دغه ډېرې راغلې وې دا لاس ماس چې پې تاسو چتوئ که نه اله خو وایي دعا زر وکړه دا د مړو اروا په دې دغه ناسته ده بنای ناسته ده اله دعا هلکه خدای دې زټه وباسه د مړي اروا خو 2 ځایونه دي یا علیین دی یا سجین دی یا جهنم کې ځای دی هغه له تلي به او یا جنت کې ځای دی هغې له به تلي نو ستا بنیرې له اروا بیا کوم ځای نه راله اله مولیانو ته مې خار کې ما دا پنجپیریان نه دي پنجپیریان دا پنجپیریان چې دي داسې خسکي غوندې دي بې وخته بانګونه وایي تاسو پوهېږئ دوی ته مې ویل چې خدای م خوار که یو خو بې وخته ټق ټق مه کوئ نحو امیر دې نه ویلي تم راشې ځان نه چې دی لوی قلقلا خان جوړ کړي دویمه دا چې دا پادیره کې بېخوځه ډېر نیغ نیغ ځکه مه کېږئ چې دا مړي هسې خدای نه بخي نو د دې ژوندو کار ولې خرابوئ خامخا د چا خوار غریب جیب ته خو پکې څه لاړ شي که نه مړي لاړه خدای پر د ثوابۍ او لیونی راغلی ما ته ویل چې بجلیګر مولا ته یې مالا او زه یم ویله لوی لوی چغې چې وهې ته یې مال زه یم ویل ته یې او بېړی غرکش او هم ډېر غټ زما په 2 عمره مالوس مې که د مرۍ ونیوم خو سا به مې مه باسي ویل واوره بجلیګر مولا که بیا مې دې ټغ واورېدو نو مرۍ دې ماتوم ما ته اوس په دکان کې وایي مال ولې ویلې جنت مې ټوکړې ټوکړې کو او مې غورځول جنتونه نشته اډشته نه دا د ګډې زامن به ویلې جنت ته ځي او په دوزخ کې مې ویل ښه سیخوالی دی او تازه کړی مې دی او دا خلک تیاروه او رالیږی که دې نه پس دې ویل د جنت نوم ما ستا په تقریر کې واورېدو او ویل ته ما ژوندی پرېښوي نو ویل دا ګیره به نه مال خجي معافي غواړم ویل پوه شه مال بس پوه یم یا الله خلاصوي څه په غضب واوړې نو عزیزانو جنتونه ټوکې نه دي مخول نه دی په دې منځونو او جنتونه جواری پر دیم چلیږي او منځونه هم کې د پوډر او بټای دیم چلیږي او منځونه هم کې د شراب دکان دیم دی او منځونه هم کوي او ان نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے
حلال حرام دی تمیز نے کی تی روزہ کی کرو ہوئے پا دغا پیسو بیت اللہ لنگ تلے پا آرام کے جنتو ننشتا سڑے پہ آوازو کی پا قبر باندے صحابہ زمونگی او یار دے اجی گلی شاہ چه زما پا دے ٹولے جنسے کی رشتیار تیم جڑیر خواخت بس یو چگا حق ہوئی کچو کی منی کنم دے پہ آوازو کی چه ٹول ہوئی آئیو شیشم خلوچے خسار تازو ہوئی چه خسارے ہو خمنیشتا خمون غرق یو غرق پا خدای قسم چه بیڑیم تبار بیڑایم تبار کہ بیڑا پارکول غوڑائی دین لوقت ورکی اوزگار وقت پا دی تبلیغ کے وہ لگو اوزگار وقت دا دنیا روزگارم کوا او دغی کے گورے تبلیغ نخش ہے دنیا کی دا مونگ ٹول دا خدای پا قہر رکھتا ہے غرغشتو مولانا ویل حضرت علی و فاطمہ روجنی ولی اور اٹھائے بیا غریبان لاور کڑا نو قرآن را گئی چی انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا ورتوی اے غریبان روٹائم در باندې دا اللہ دا پارو خوڑا نے بدل غوارم او نے شکریہ غوارم ویل کدا پیسے میں واغستے نو دا قرآن پا دی آیات با میں عمل را نشید کچی ما پتا سو روٹائیو خوڑا واللہ العظیم چاگا سیٹانو پیسے واپس راؤ او مولانا وانا دا مال جی وائی لئی تی مال ہے راکی ما تیوے پلا رہے اوشو کوا بچیا خو مانے زرو باسا دا سا وہ با کسوک دا سا نظم عزیزانو وقت دیر باریک و نازک اورم پسر والار پر ان ستا پا لوارگی اشخیلو کے چکم زنانا و بچی مردی اللہ دے او بخی او پاس مندگانو تا دے خدای پاک صبر ورکی ستا پا دے کم چکم بم را غرزیدلے ہو دشپے ٹول اشپا ایمبولن سے چلے دے اب بیلا خبر دا چی دے خلکو حال نویلو مونگ خو پتا ہوا چی پسی ایم ایچ فوجی اسپتال کے سمر خلق پکی کباب شویو اول تپراتو اور دے پسر والار دے ننم ستا پا ملکے دا سے خلق شتا چی دا دے اور حمایت کئی کنکے دا سے خلق شتا چی اگا دا روس حمایت کئی او دا تقاضا دا چی دے ملک تم خدای روس راوے دا شوق انشاءاللہ دا پلیت اور رزیل با خدای پخپل و عزائمو کے دا کامیابی خدای بروسم تباہ کئی او دا افغانستان مسلمانان با اللہ با عزت طور خپلو خطو تبوزی دا زما ایمان دے عزیزانو زکلا پخار کے پاکستانیانو تویم چی دا دے کابلیانو دا دے شڈلو او دا لوئی لوئی سرونا او ببری گیرے دا آغا ببری گیری دی چی ننے پا خوست کے دروس بیڑا تباہ کر دا سیرا ٹنکڑے دے چی روس دزان پہلاج نہ پوئی گی چی دا رزیل پا کم علارہ اتختی تاسو خیال راگی نن تزان تا کمیونسٹ ہوئے پا پیخور کے کروڑ پتیان دی اگیوئی مم کمیونسٹیو مال کمیونسٹی ویلے آو مال شرم دلیا پوس پریکڑیا بے غیرتا اول کور لٹ کا خپل مال لٹ کا بیا دا کمیونسٹی نو مالا پروس کے سڑے خر دے او خزے خرا دا میڑے خپل باروری اور روٹائی خوری او خزے خپل باروری اور روٹائی خوری دا دا روس حکومت تے دیکھا نا دے دا دا چین حکومت تے کمیونسٹائی نمبا پا پاکستان کے چی چا واغستو یہ پا دے جنسے کے واغستو راوی نی سی او دا چرگوڑی غندی دا سٹ تاو کئی او پا کوری ٹول قوم ورخی جائی کوری جماعت کئی کوری جماعت کئی
زمکې تی ونیسئ تاسو خیال راغی دکان یې لوټ کوي ورته وایي اوس کمیونست زما په دې خبرو پوهېږي ته د کروڑپتی او خړې جامې زه خو کمیونست یم ستا په مور اوس مې خولې نه نور څه وځي کمیونست دی خو دا ملک دله دی او ملک د اوس دی او بېغیرته حکومت دی زما لاس کې حکومتي ما نه به ته د کمیونسټۍ نوم والې په دې خپو کې به دې پړي واچوم او سپو ته به دې راکړم ته به په دې ملک کې زه به د ملک سربراه یم او ته به د ما نه دلته د بریلیت نوم والې زه به تا تیکې کړم او تیکې به دې سپو ته واچوم بریلیان هغه خلک وو چې پیرنګیانو را پیدا کړي د دیوبند والو دپاره نن هندوستان او پاکستان که د ازادۍ نوم علي دا د دیوبند برکت ته به ما نه بل نوم والي قادیانۍ به ما نه د قادیانیتوب نوم والي د دوی نه به زه ښځې والم او طالبانو ته به یې په نکاح کړم خو قوم خره ده قوم خره ده نو د خرې میړه سنډا نشي کېدی یا د خرې میړه اس نشي کېدی د خرې میړه خري او دا زما خبره نه ده کما تکونون یؤمر علیکم کما تکونون یؤمر علیکم پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې څنګه یی دغسې به در باندې حکومت راځي صاحبزاده صاحب وی دلته څوک به یي ګدوایانې وی بار خرڅوي راشئ پېښور کې وګورئ لیډي ریډینګ اسپتال کې وګورئ د کروڑونو روپو مال بار ملکونه د خدای په نامه راولیږي ا د کروڑونو روپو مال په دې اسپتالونو کې دا خلک خرڅ کی او غریب لا ډسپوزیبل سرنج نه چې ستن کی دا خو زه یو سره داسې کوم یو ډاکټر رانی سم زوړندوم په سره کې زوړندوم ور سره بورډ لګوم چې دا هغه دی چې په هسپتال کې هسې سړی نه کتو پیسو باندې په کور کې وکتو سرلان دی او خپې پاس او غل متیاز یې په دې سپېږمو کې راوبېږي ته وګوره چې ما نه بل څوک ورانې وکړي خو مونږ خو خري او خرم میړه دی تاسو دغه قوم نه د کولو ته مو ګوره د پټکو ته مو ګوره د ګیرو ته مو ګوره د ګومنځو ته مو ګوره او د تحصیلدار صاحب قربان دی شم ته د مو مور پلار یې که تحصیلدار زما مور شي خو د پلار ښځه مې شوه ډېره ښه خبره پلار مې ولې دی دا مونږ تحصیلدار پلار دی هی خدای بیخ په دا پټکو وباسه ورک شئ کوس کوي پټکي چیرړې په سر وتړئ قوم او ملکم په شرمونو وشرمو ملکم تباه کړ د ملک بیړم غر کړ د 200 روپو دپاره خرچې دپاره څه ولاړ یئ او د لرګو په بینچونو ناست دي والله چې د پاکستان افسر سره کار مې نه پیښ یا چرته غریب پکې نښتی نه خدای په راستی که زه پې پوزم سون کوم پوز تحصیلدار څه مونږ په پېښور کې تحصیلدار سړی نه ګڼو داسې د ګډو غوندې ګرځي تاسو قبایلو له راغلي نه چې ورته میزونه څوک ولا کېړی تحصیلدار څه دا خاصدار دي زه تحصیلدار ویره شو تحصیلدار ویره داره شو پولټیکل را ویره دله شو ویل کول یار خو لیکه پولټیکل را این خلای ما واخلا چې وام ویره دله شو ویره دله دا تاسو کړي غیرتی قوم یې غیرت پیدا کوي ایمان پیدا کوي اسلام پیدا کوي اوږي کاڼي خېټې پورې وتړئ خو د اوس سړي ته سر مه ټیټوئ زما په خبره پوهېږئ کاڼي خېټې پورې وتړئ د اوس سړي ته سر مه ټیټوئ بل دا چې د خدای نه سیوا دی سر د چا په مخ کې ټیټ کو دا شرک دی دا شرک دی د الله نه سیوا که تا تمه د بنده نه وکړه چې دا عزت دې بنده را کړی ذلیل کوي به مې دا بنده دا سړی مسلمان هم نه دی دا مشرک دی بزرگان نیکان
داغي خواته په یو نیت زی چې د دې خواته چې کینی دا خدای ته نږدې خلق دی خدای تړي ترایات شي دعا ځان ته مو کاغوي ته مو هغه ته مو وایه چې زنیما نو ما ته دعا کوه تاسو اخري قرآن چې تاسو نه یې بجلیګر مولا به چاته وایي چې خدای پلانې سړي ته دا نیکي وکړي زه به ووایم نو دعا خو هغه قبلېږي چې پشي شي او ته خبر هم نه چې اوس زه مخامخ درته یم چې خدای دا چې ناست دي اته واړه جنت ته ورکړي او پلانې نو خدای په دې پوه دی چې خدای دې بې خو باسه دا خلک خوشحاله خدای دپاره دې نه دي دعا پشي شه چې ته نه یې او دعا وکړه اخري کې درته وایم چې دا څه نوجوان الکان یا دا صاحبزاده محمد عمر صاحب پلارې بیمار دی کمزور دی نه د ګرځېدو دی نه نظر شته او نه څه شته دا الکانو څه د جمرود دي څه د خیبر دي څه د لواړګي دي د دوی ملا مضبوطه کوي او یو تبلیغي نظام جوړ کوي چې په دې ټول خیبر ایجنسی کې کلی په کلی ټوله ډله ګرځي او د خدای د دین دعوت ورکوي چې داسې لویه جلسه ستا په ټوله ایجنسی کې انشاءالله زه به هم پکې حاضرېږم بحیثیت ستاسو د عزیز ځکه چې زه مفریده یم تاسو پوه شئ ما ایجنسی کې څوک بندولی نه شي اوس راته چا ویلی چې دلته چا ویل چې دی مه راولي ما ځان دې روغ په کار نه دی بجلیګر مولا په پاکستان کې څوک بندولی شي سپېږمو کې به دې پړي واچوم او را به دې کاږم پاکستان کې داسې مور لا نه دی راوړی چې ما منلی ما د پاکستان حکومت په 40 کاله کې 40 ملت هم نه دی منلی 40 ملت زه به د پاکستان حکومت په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ د پاکستان حکومت کې قرآن نافذ شي چې د پاکستان قانون قرآن شوی نه تر هغې پورې چې په ځان د فل رحمان او د مفتی محمود حکومت هم نه منم چې مې د پلار هم نه منم په هغه ورځ به منم چې د پاکستان فیصلې په قرآن شروع شي پاتې شو دا چې پاکستان دا زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی زمونږ آبا او اجدا پکې خښ دي پکې پیدا دي مونږ د پاکستان د نظریې دشمنان نه یو دوی له نور څه نه وردي دا مسلم لیگ دی مسلم لیگ نجریه پاکستان جنیجو چې دی دا داسې شی دی که دغه بانس کې دی دله بر څه نه وردي نجریه پاکستان نجریه پاکستان نجریه څه ته وایي خوار چې دا مونږ د نجریې دشمنان یو نظریه پاکستان قرآن دی نظریه پاکستان حدیث دی قرآن او حدیث چې د پاکستان قانون نه تر هغې پورې زه د پاکستان حکومت نه منم زما په دې خبره پوهېږئ په 10 کاله د ضیاءالحق په حکومت کې که ما د وزیر دفتر لیدلی د خنزیر مخ به مې لیدلی ځکه چې زه وزیر منم نه زمونږ د صوبې دا لوی وزیر چې دی ما ته وایي چې دې جولای ته وګوره څه خدمت خو وایه معلومات ته وزیر اعلی منلی نه نو خدمت درته څه ووایه منم دی نه ویل پر ورولۍ ووایه مال چې چا سره دې کار نه وي هغه له به د خدمت هم نه پېښېږي د خدای دې مهربانۍ ته وګوره چې چا سره دې څه کار نه وي هغه ته به دې څه کار هم نه پېښېږي د تا منم نه په هغه ورځ به منم چې د پاکستان فیصلې په قرآن شروع شي هغه ورځ د خدای نه غواړو خپل وس به کوو د حضرت بلال ایمان هم دی تړلی و قبلې ته شا او نور خاته ته مخ په هغه تړلو کې رازور کو ځان او خدای ته پاس وکته چې خدای ته ګوره چې نور مخ قبلې ته کولی نه شم نیت یې ورتړلی و مونځ نو مونږ هم په تړلو کې ځان رازور کوو چې خدای دغه چغې په وس کې شته چې تر څو یې والی شو تا دپاره به وهو او نتیجه به خدای ته سپارو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد واله و اصحابه اجمعین دعاو کې چې الله زموږ په دې بل کې دمل قانون قرآن کې دمل قانون د جناب محمد رسول الله حدیث کې خدای شرم پردہ مسات یا اللہ بچو تم ہدایت دنے کہو کی خدای روس تباہ و برباد کی
خدای روس تباہ و برباد کی، د روس مرګري تباہ کی، مجاهدین خدای په خپل ارادو کې کامیاب کی، اے الله ته ولا بریا ورکی، خدای امریکا تباہ کی، د امریکای مرګري تباہ کی، خدای اسرائیل تباہ کی، د اسرائیل مرګري تباہ کی، یا الله ټول مسلمانانو له اتفاق او اتحاد ورکی، خدای د لوړګي او د خیبر ایجنسی مسلمانانو ته خدای توفیق ورکی چې چرته ستا د ګناه اډې دي چې ختمي کی او دغه خلاف جهاد کی. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین.